خبره کوله نو مرګري چې د امریکا خبره کوله چې په امریکا کې داسې کار شوی چې یو ځای کې زمونږ کره داسې لرګي پراته په کور کې نو هغه لرګي داسې و چې هغه به مونږ راغستله هغه د استعمال لرګي مونږ به استعمالولو یو ورځ چې دی نو ما چې دی هغه لرګي د یو ځای نه بل ځای ته کول نو چې ما وکتل ګرمۍ موسم و نو ما چې وکتل نو په هغې کې د سرې مچۍ چې کوم دي نو د دې پکې ګګونه اچولي د سرو مچو نو کله چې ما هغه لرګي راښکل نو هغه راپارې شوې کله چې راپارې شوې نو موږ خو د خپل ملک عادت وو ما خو یاره دې راورګه زه څه بندوبست کوم خو هلته په خپله څه بندوبست نشي کولی هغه به بیا هغه زناورو چې کوم ډپارټمنټ یا دغې هغې ته به ته سوال جواب وکړې هغې به راشي هغې له به هغې بیا بندوبست کوي او څه طریقه به وله جوړوي وی زه لاړم بس هغې ته مې رنګ وکړو وی چې کله هغې راغله وی ما ورته وویل چې یاره دا مچۍ دي او دا هغې وی چې زه ته بېغمه شه بس راغله او په دغه کې بندې کړې او ښه په دغه سره یې یوړې وی چې ګورې د سره مچۍ څه دي سره مچۍ دا هم ته نه مړه کولی شي او نه ګګ راغورځولی شي د دې دپاره به هم هغې ته اطلاع کوې او که چېرې بغیر اطلاع بغیر اجازته تا دا سره مچۍ مړه کړه او یا تا د دې دا ګګ راوغورځو نو د دې هم په تا باندې جرمانه لګي او د دې به غالبا چې هم وي په تا باندې بیا قیدي نو هغې د خپلو زناورو هم خیال ساتي د خپل زناور چې هغې دپاره هم قانون جوړ کړی دی چې د هغې ته نه ته څه ویلی شي که هغه ضرري هم دی هغه تاله ضرر هم درکوي دلته کې هر مسلمان چې زهریله څیز ویني بس ګزار پې کوي او وجني یې زموږ د شریعت د طرف نه دغه اجازت دی هلته هغې هم د دې لپاره هم قانون جوړ کړی دی چې ته زهریله څیز چې کوم دی هغه هم نشي وجلی او زهریله څیز ته هم څه نشي ویلی او مسلمانانو باندې هر ځای کې لوبې کوي